سلام علیکم ټولو کورمیوال وړونو ته د سید نجیب طرف نه سلام می کورمیوال وړونو د نن ویډیو پیغام څه کومه دی د سپیشل زه ریکارډ کوم د خپل ټولو مسافرانو وړونو ته او خاص کر هغه مسافرانو وړونو ته چې هغه په عراق او ایران کې څه کوم دی هغه ژوند کوي ویلی چې د ویډیو پیغام څه کوم دی هغوی سره لږ مشابهات خوري او هغه سره دغه ویډیو په ذریعې زه خپل ایم این ای صاحب ایم پی ای صاحب او اوورسیز منسټر ساجد حسین توري ته یو دا میسیج ورکوم چې په د موبایل سکرین باندې کومه ویډیو تاسې کسوي دا یو ورور چې دا اوس عراق کې دی دی یوه ویډیو کړې دی ویډیو کې څه وایي او هغوی ته څه مشکلات دي څه تکلیفات دي او خاص کر هغوی کور کې چې کوم هغه ورېره دی هغه ورېره چې کومه دی خپل تره ته کوم پیغام ورکوي د ویډیو لکه مو سره راوښوي تاسې ټولو وړونو ته ریکویسټ کوم چې د ویډیو ټولو مرګلو سره شیر کوئ زما که د غرور څه کوم مشکلات دي هغه زر په زر حل شي راځئ د ویډیو لکه مو سره واوښوي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې اول سلام کوم پر چنار توري کوم بنګش کوم ته اوس کریم باندې به تاسو ته د یو پکچر بریخي تقریبا ویډیو خو مجبور شوم دا یې مو ورور دی تاسو ته به د سکرین باندې تصویره بریښي لاندې ویډیو ډېره نه وه دا شارټ کټ 2022 کې دا مو وروستولو ایران ته کله دا ایران ته راغللو دي تقریبا یو ورځ رابطه وشوله موږ سره چې یاره زه ورسېدلم نو بیا هیڅ سره رابطه نه ده شوې دریام کولی شروع دی 2025 لکه سر باندې شولو نو زه اپیل کوم څونه ملګري دي پره چنار والا دي تاسې بې ښه پېژندئ د سکریني کوم تصویر تاسو ته لګېدلی دی یو معروف امین حسین نومېدلو حسین یې کلونی اوسېدونی و ما ورور دی مشر ورور مو خو مجبور شو یوه وړه بچی دی چې هغه بار مونته یې بابا جان چېرته دی نو زه امید لرم چې موږ دا فریاد تاسې ورسوئ که چاته څه خلته معلومات وشول لاندې به زه نمبر راویرکړم سکریني به تاسې نمبر واخیستئ کوم ملک کې ویلی نه وي چاهې دا ویډیو دوره ته شیر کړئ چې تاسو ته ربي کریم تاسو ته مدد وکړه او موږ ته اطلاع راکړئ که مړ وي که زنده وي صرف دوره په خبر شو چې یاره دا کاست یو مړ دی ژمدی دی نو امید لرو چې پرچنار والا څومره نیوز دي پرچنار نیوز دی مرکزي دی نو موږ دغه فریاد واوري ایمو دا فریاد ورسوي دا ایمو ورور دی چې دا پاتې ولګېږي مور یې پریشان کور والی پریشان وړه بچی پریشان نو یا علی مدد یو جهان مننه موږ سره رابطه وکړئ ډېره مهرباني والسلام نجیب وړونو ویډیو به تاسې اورېدلي وي هغه ورور څه کوم مطلب تکلیف نه مشکلاتو نه ډکې خبرې کړي دي چې یاره 3 کوله کېږي یم ورور چې کوم دی عراق ته راغلی و هوار پیري موږ سره خبرې شوي هغه نه بعد موږ سره بیا هغه هېڅ قسم رابطه نشته دی نو اوس زموږ په دغې نه پوهېږو چې د زموږ ورور مطلب که جیل کې وي یا چا مطلب نیولی وي څه مشکلاتو کې ګرفتار وي موږ ته داسې څه پاتې معلومه شي چې موږ لږ څه کوشش موږ لږ څه مطلب مخکې مزال وکړو ویلې تاسې ټولو وړونو ته پاتې دی چې د ورک چې کوم دی که نه لفظ دغه لفظ د انسان ته ډېر زیات تکلیف رسوي وړونو که موږ تاسې لږ سوچ وکړو د قرآن مجید کې د حضرت یعقوب علیه السلام چې کوم فرزند و حضرت یوسف علیه السلام چې هغه مطلب ډېر ټایمه پورې هغه نه د خدای په حکم داسې ښیه که نه چې د خدای په حکم سره هغه مصر کې مطلب د هغه سترګو نه داسې وایم چې لفاته و خو بیا یې هغه ته څومره تکلیف و څومره مشکلات و نه هغه فراق کې هغه څومره ژړا او فریاد کړې وه او ایون هغه دومره جوړېدلی و چې هغه سترګې چې کوم غوټې دي هغه مکمل سپین شوي وه نو بېشکه دې کې هېڅ شک نشته چې دې مور او پلار ته به او خاص کر د هغې معصومې بچی چې هغه ټایم نه هغه څه کوم عمر و داسې وایي چې 1 کال و هغه اوس 3 یا 4 کالو ته هغه ورسېدله هغه کوم تره دی دا خبرې کړي دی چې ما ورېره د ما نه بار پوښتنه کوي چې د ما بابا جان څه شولو د مو بابا جان موږ سره څه رابطه ویلې نه کوي نو بېشکه دې کې هېڅ شک نشته دی چې کور نه به هغه مشکلات
تکلیفات څه کوم تیریږي هغه دار د هغه مشکلات هغوی کور نه سیوا بل سړی دا نشي محسوسوای. نو موږ دغه ویډیو په ذریعه منسټر صاحب ته دا ریکویسټ کوو، ایم پی ای صاحب ته، ایم این ای صاحب ته دا ریکویسټ کوو چې پلیز تاسې نه څوره واسه کیږي، تاسې مثال خپل سورس ولګوئ، څه په طریقې وي دغه فیملی دپاره تاسې داسې څه ترتیب وکړئ چې کم از کم هغوی ته دا حوصله میلو شي. که کس لاپاته شوی دی، که مړ وي، هغوی ته دا پاتې ولګېږي چې بس ورور مو دی هغه مړ شوی دی. ویلې قرآن مجید کې خدای ویلی دي چې کل نفس ذائقة الموت، هر انسان به مرګ ذایقه چې کومه دی هغه به څکي. نه که دا مطلب دی ورور وفات شوي چې کور والا ته کم از کم سکون میلو شي. خدای د ما وکړي، خدای د هیڅ کله داسې ما وکړي چې هغې معصومې بچی ته د پلار داسې خبر میلو شي چې تاسې پلار مړ دی. خدای دولسې مام د هغه دپاره یو داسې سبب جوړ کړي چې هغوی پلار صحیح سلامت هغې خونې ته واپس راشي. نو ټولو ته ریکویسټ کوم چې پلیز دا ویډیو ښه ډېره شیر کړئ چې ما که دغه ورور ته څه نه څه کلو میلو شي، څه نه څه مثال سکون میلو شي، چې دا ورور یې څه کوم دی خبر ورته میلو شي چې هغه کوم ځای کې وي هغه ته خیر و خیراتو سره هغه خپل ورور سره چې کومه دی دیدن وشي. نو بس ویډیو کې به رب ته سوال وکړو چې پاکه پروردګاره د غرور څه کوم مشکلات دي، د کور والا څه کوم تکلیفات دي، تا ته د یعقوب علیه السلام دغه زوی حضرت یوسف علیه السلام قسم در کوم چې دغه کور والا ته زر په زر چې د کوم ورور یې لاپاته شوی دی دا ورته میلو کړي چې هغوی کور کې یو ورته بیا د خوشحالۍ چې کومه دی رڼایي راشي، د خوشحالۍ چې کومه دی دوباره هغه وخت راشي. ویلی چې دا ورکه چې کومه دی ډېره زیاته د سخته وي. امین ثم امین. محسن نجیب ته راکړو اجازات، مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.